جزاك الله بس سيدي بسم الله الرحمن الرحيم لقد پتاکیک سرا ارسلنا لگلو منگا نوح علیہ الصلاة والسلام الى قومه قوم ددتا فقالا پس اویدی نوح علیہ الصلاة والسلام یا قوم دماب اعبد اللہ بندگی قید دی اللہ تعالی ما لکم نشترستا سدپارا من الہ سوک معبود غیرہو ما سوا دا اللہ تعالی نا نو ربط رکو دا مخ کی رکو سردادے چی پا مخ کی رکو کی مضمون دا توحید ذکر کی دو نو پا دی رکو کی ہم مضمون دا توحید ذکر کی گی دا حضرت نوح علیہ السلام واقعہ ذکر کی گی حضرت نوح علیہ السلام دا دی خپل نم بعضی مفسرین وی چی دا حضرت نوح علیہ السلام خپل نم عبداللہ او دا بعضی مفسرین رائے دادا کہ دا حضرت نوح علیہ السلام خپل نم عبد الغفارو ٹھیک شو جی او نوح علیہ السلام ورطا دائی وی لقبو او پدی بنیاد بندے ورطا نوح ویلکی گی چی جڑابے دا اللہ دا یردی رضیاتا کولا نو دا دک کی دا بجنا دا لقب حضرت نوح اگر دی دخوا انی بے شکر چیم اخاف یریگم علیکم پتا سباندی عذاب یوم عظیم عذاب دور دلوئینا چی عذاب لوئی دے قال الملعون وی سرداران من قومه دا قوم دا نوح علیہ السلامنا انا لنراکا بیشک منوین تالرا فی ضلال مبین پا گمراہی اخکارکی قال نوی دی نوح علیہ السلام یا قوم ذماب لیس بی ضلالت نشتر پما بندی گمراہی ولیکنی لیکن یمد رسول پیغمبر من رب العالمین دا جانب دا رب دا طول مخلوقاتنا رسول الیکم تاسو تا دا اللہ پیغمبر یمخا ابلغکم رسوم تاسو تا رسالات ربی یا احکامات دا رب زماب وانصح لکم خیر خواہی کون کے مساسو دا پارا وعالمو پویگم زمین اللہ دا عذاب دا اللہ تعالیٰ ناب ما دعا صلاة تعلمون چی تاسو تا پتا نشتے چیسے دے اللم تؤمنو کچرت ایمان امران اوڑکنا نو دا اللہ عذاب بدر بندی رازینو او عجبتم آیا تعجب کوئی تاسو او انکار کوئی در رسالت زمانہ انجاکم دا چرال تاسو تا ذکر نصیت من ربکم دا جانب در رب ساسونا علا رجل منکم پیو انسان ساسو کے لینزرکم دا چویری تاسو لرد عذاب دا اللہ تعالینا ولی تتقو دا چیزان بچ کی تاسو دا شرک او دبت پرستینا ولعلکم ترحمون او دید پارا چی پتاسو بند رحم اکلیشی فکذبوہون دی دروغ جنو غردی نوح علیہ السلام لراب پانجیناہو پس نجات ورکمونگ دی نوح علیہ السلام تدغر کی دون پتوفان کی والذین آئے خلقتا معہو چی دی نوح علیہ السلام سرو فی الفلکی پکشتی کی واغرقنا الذین غرق للمنگ آئے خلق لراب کذبو چی تکذیب کون کیوری بی آیاتنا پیتونو زمونگا انہم بے شکا کانو دی قوما عمین کو مرن دیدون کی دلیدو دا حق و دا ہدایتنا علماء کرام ذکر کئی حضرت نوح علیہ السلام سرا وی تقریباً اتیا یا دو اتیا و کسانو ایمان نوڑو او نوح علیہ السلام وی تقریباً نہنیم سوا کالا دی خپل قوم تے دا اللہ تعالی دا وحدانیت دا دعوت و تور کڑو کا نہنیم سوا کالے دے خپل قوم تا دا اللہ تعالی دا وحدانیت تا اللہ دا ربوبیت دا اللہ دا خالقیت او دا اللہ تعالی دا مالکیت تا خبری ورطا اکڑی و پا دی بندی دا ٹس نمس نکی دلخوا ٹھیک شوا نو علماء ذکر کئی وی صرف 80 یا 82 کسانو ایمان راڑو او دا دی نما سبا سمر چو اللہ تعالی اگر طول نیستو نابود کللخوا ویلا عادن لیگر مغادیانو تا اخاهم رود دی ہود علیہ السلام قالن افرمائل دی ہود علیہ السلام یا قوم ذماب اعبدوا اللہ بندگیو کی دی اللہ تعالی نو اعبدو پمانا دو
وحدو سرا چې تاسو الله یو اومنئ ښا ما لکم نشتر استاسو د پارا من الین سوک معبود غیره ما سوا د الله تعالی نه افلا تتقون تاسو نه یریږئ قال الملأ الذين انوي سرداران ويخلق كفروا كافرا شوو من قومه د قوم د هود عليه الصلاه والسلام نا انا لنراك بشكم من تعالى في صفاحه پسکی په جهالت کې خواب و انا لنظنك بشكم گمان کو پتا باندې من الكاذبين د دروغجنونا په دعوه الرسالتي د نبوت دا چې کومه دعوه کې کنا وې زمون یقین دا چې دا اصل لګي قال نو فرمایل دی هود علیہ السلام یا قوم ذماب لیس بی صفاحت نشتر پما باندې جهالت ولکنی لیکن یمزو رسول پیغمبر من رب العالمین د جانب د رب د ټول مخلوقاتنا ابلغکم رسوم زتا ستا رسالات ربی احکامات در رب زما وانا لکم اوزستاسو د پارا ناصح خیر خوایم امین امانت دار خیر خوا برسالت من ربی دا اللہ تعالی دا طرفنا اغا احکامات در تچکم ما تمیلو دی نو پورا پا امانت داری سریتا سو ترا رسوم کا او عجبتم تعجب کوي تاسو انجاکم دا چرال تاسو تا ذکر النبوت من ربکم دا جانب در رب تاسونا على رجل منکم پواسطه دیو انسان تاسونا علماء کرام ذکر کئی کنا وی دا جمله اقوامو اگا احوال دا زمان مخی تراشی کنا نو دا جمله اقوامو یو اعتراض دا سیمو کا او هغه سو هغه به داوی کنه وی چې نبوت په انسان باندې نشی راتله حالانکه نبوت په انسان باندې راتل دا مقتضا ده دا ضرورت ته ځکه انسان د پاره د انسان پیغمبر راتل ضروری دي ځکه ډیر کارونه داسې دي چې هغه خاص دي تر انسان پورې ښه کچرته الله فرشته را لېږلی وی کنه نو فرشتو ته خو د خوراک او د څښاک ضرورت نه و فرشتو ته خود آرام ضرورت نو فرشتو ته خود نکاح ضرورت نو فرشتو ته خود اولاد ضرورت نو دا څه ډېرې خبرې دي چې د هغې تعلق صرف ته د انسانانو سره دی نو د کاروبار او د معاشرت او د معاملاتو دا تمامې خبرې د دې تعلق صرف د انسان سره دی د فرشتو سره نه دی نو بیا که چېرته الله فرشته پیغمبر را لېږلی وی که نه نو د دقې تمامو څیزونو هغه احکامات پریکټیکل به د دې خلقو نه پوشیده پاتې شوي وو لکه الله تعالی کتاب خو راولېږه که نه خو د کتاب سره الله معلم د قرآن هم راولېږه قرآن یې راولېږه او ورسره معلم د قرآن رجل منکم بواسطه د یو سړي د تاسو نه لینذرکم دا چې وویری تاسو لره واذکروا یاد کړئ تاسو نعمت د الله تعالی اذ په هغه وخت کې جعلکم چې وی ګرځولی تاسو خلفاء جانشینان من بعد قوم نوح نسو د حلاقت د قوم د نوح علیه السلام نه وزادکم او زیاتی کړی ری تاسو لره فی الخلق په جسم کې بسطة په قوت سره فاذکروا یاد کړئ تاسو اعلی الله نعمتونه د الله تعالی لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ الله در باندې انعامات کړي دي نو د دغه انعاماتو مقتضا دا ده چې تاسو د الله تعالی په ذات ایمان ناړئ قالون اویل دی اجئتنا یا تعالی تل کړی مونږ ته لنعبد الله دا چې بندگی وکړو مونږ د الله تعالی وحده یکی یوازې ونذر پرېږدو مونږ ما کان چې یعبدو بندگی کوونکي آباؤنا مشران زمونږ فاتنا راتلو که مونږ ته بما په هغې عذاب سره تعیدونه چې تیارې مونږ لره د هغې نه ان کنتا که چېرته یې ته من الصادقین د رښتیا ویونکو که چېرته ته وایې که نه چې د الله تعالی د طرف نه به در باندې عذاب راشي که چېرته ته وایې چې ګینې د الله تعالی عذاب در باندې راتلو واله دی نو د کوم عذاب نه چې ته مونږ یرې هغه عذاب راوله حالانکې پیغمبر ورته صرف دا وي د الله عذاب به راځي د الله تعالی د عذاب د راغوستو اختیار دا ګورې هېچا سره نشته د الله خوښه راښه کم دی قالن او فرمایل دی هود علیہ السلام قد پتاکیک سراب وقع علیکم واقع شویر پتاسو باندې من ربکم د جانب در افساسو نرجن عذاب وعذاب او غصا اتجادلوننی ایتاسو مباحسی کوئی ما سراب
پی اسماء پداس مسمیاتو کی سمیتموها چی مقرر کری دی تاسو دی لارا انتم تاسو آباؤکم مشران استاسو ما نزل اللہ نجنازل کڑی اللہ تعالی بیا پدی سرا من سلطان سدلیل عقلی و نقلی و وحی فانتظروا انتظار کوي تاسو انی بشکل چما کم تاسو سره من المنتظرین انتظار کون کنهم. نو علماء کرام ذکر کوي حضرت هود علیہ السلام دغه خپل قوم دای پرې خودو او رال مکی معظمی ته هجرت وکړه. نو علماء کرام ذکر کوي وای دکا په مکه معظمه کې د حضرت هود علیہ السلام وفات اوشو او په مسجد حرم کې په مطاف کې دنه چې کمنن هغه د دې هغه مزار مبارک ته. نو علما ذکر کوي وای په مسجد حرم کې دا مطاف چې کم دی کنه چې کم ځای کې طواف کیږي وای دک مقام کې تقریبا د 90 انبیاء کرام قبور دي. ٹھیک شو 90 انبیاء کرام قبور دے کم دے دا وی پا دق کی مطاف پدی مطاف کری. پانجیناہو پس نجات ورکمونگ دی ہود علیہ السلام تولدین وی خلقتا معہو چی دی ہود علیہ السلام سرو برحمت مننا پخپل میں ربانی سراب وقطعنا کٹ کری منگا دابر الذین جڑی دا خلقو کذبو بی آیاتنا چی تکذیب کون کیو دی پیتونو زمنگا وما کانونو دی مومنین ایمان ناولن کی پمیسل دا قوم دنو علیہ السلام ویلا سمودا لے گل منگ سمودیان تاخاهم رور دی صالحا صالح علیہ السلام ویلا بنی سمودا دا سمود چکم اولادو کنا نو دا دی دا اصلاح دا پارا اللہ حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر لے گلو نو ربط رکو دا مخی رکو سر بالکل خکارا دے. علماء کرام ذکر کئی وی مخی رکو کی واقعات تا انبیاء ذکر شو دا حضرت ہود علیہ السلام واقعہ اس پدے کے واقعات تا انبیاء ذکر کی گی واقعہ دا صالح علیہ السلام او دا اغد قوم ذکر کی گی. نو دا صالح علیہ السلام علماء کرام ذکر کئی وی دا قوم سمود سر تعلقو سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح دا حضرت نوح علیہ السلام پا اولاد کے دے کمدن دا سلسلہ را روانا وا تفسیر مدارک التنزیل لکلی دی کنا وی دا دی دا مساکن چیو دا حجاز او دا شام پا مابین کی نو ننم چی دا مدینی منورینا لون تکی تقریبا 80-90 کلومیٹر فاصلہ کی چی کم دے کنا یو خار دا چی اغیط مدائن صالح ویلے کی گی خواہ. ہاں جی ہاں جی دقس خجی نو مدائن صالح وتوی. نو علماء کرام ذکر کئی دغا مدائن صالح اغا دا حضرت صالح علیہ السلام دا قوم اغا باقیات اغا کھنڈارات اسم جے کم دن اغا موجود دیکھا. وَإِلَى سَمُودَ لِگَلَ مُنگ سمودیانو تاقاهم رود دی صالحا صالح علیہ السلام قالن افرمائل دی صالح علیہ السلام یا قوم دماب اعبدوا اللہ بندگیو کی دی اللہ تعالی ما لکم نشتر استاسو دا پارا من الہین سوک معبود غیرو ما سوا دا اللہ تعالی نا قد پتا کک سراب جاعتکم ما رولی لی تاسو تابینتن دلائل من ربی دا جانب دا رب ستاسو ناب ہادی دا چی دی ناقت اللہ اخد اللہ تعالی دا لکم پیدا کرد اللہ تعالی ستاسو دا پارا آیتن یو نشانی دا پر رسالت و پر نبوت زما بندی. خجی فذروها پریک دیتا سو دے لرا تاکل چی خوراک کی فی ارض اللہ پزمک دا اللہ تعالی کی ولا تمسوها منسیتا سو دے لرا بسوین پا تکلیف سراب پیاخودکم پس ابنسیتا سو لرا عذاب علیم عذاب درناک. نو علماء کرام ذکر کی وی دی دا حضرت صالح علیہ السلام نا دا معجزے مطالبہ اکڑا وی کچر تتد اللہ پیغمبری کنا نوی سرے وی پا دی غر کی چی دا طولنا سخترین کما گٹا وکنا چی دی دا اغی نشاندہی کڑی وا چی گنی دا گٹا جی کمنن حقا دا دیر زیادتا سختا دا لکا پا دی گٹو کے بازی گٹی دا سی کنا چی اغا پا پلکو پا دی سٹک پاندیم نماتی گی خواہ اگر بس غزار پیو کی کنا نو بس لغن تکی اگر پوستکی تی جدا سی نو دی اگر سخترین گٹا دای منتخب کلا وی کتا دا اللہ پیغمبری کنا نوی دا دی گٹ نا دی دلس و میاشتو بلار با اخرا پیدا شی. حضرت صالح وطوی بیا با امنی دی وطوی اولی با نمنو نو حضرت صالح علیہ السلام ادریدو دورکات نفل منزی اللہ تاوکو او بے اللہ تعالی سونا پورتا کرل. علماء ذکر کئی وی حضرت صالح علیہ السلام لاوی پا مخ پاندلاس دا دعا راخ کری نو چی التا پا دی گٹا کی حرکت پیدا شتا
او د لسو میاشتو بلار به اوخه الله تعالی پیدا کړه. نو علما ذکر کوي وایي د دغ کې اوخي خاصیت دا وکنه چې دی به دې ټول قوم ته به پی ورکول د دې ټول قوم د پیو ضرورت په چې کم نن هغه دغه یوې اوښي برابرو. خو بله مسله پکې دا وه که نه چې د دی سره یې په اوبو کې نمبر شو، یو ورځ به دی اوبس کړي او په بله ورځ باندې به د دې اوښي نمبر وکړه. نو دی چې به په کومه ورځ باندې به د دی نمبر وکړه نه نو دی به وسې وکړي په هغې کوی کې به یې ذره برابر هم کمی رانوستو. خو چې کله د دې اوښي نمبر به وکړه نه نو دی به څو دا خوله به یې ورښکته کړه دې کوی ته او هله به یې ترې سر راپورته کو چې دا کوی به بلکل په ویښ ولګو دا کوی به بلکل په ویښ باندې ولګو. او چې چته به د دې صالح علیه السلام دا اوښه تله که نه نو د دغ کې چراهګانه به د دی هغه چې کوم څاروي به هغه به ترېنه وتښتېدل، هغه به دا چراهګاه به ورته خوشې پرېښوده نو دی تنګ شو. د حضرت صالح علیه السلام د دې اوښې د قتل کولو د هغې سازشونه جوړ کړل. نو په دی کې یو بدبخت و چې قدار بن سالف د هغه نوم و. ٹھیک شوه، قدار بن سالف د هغه نوم و او هغه دغه دوه درې ملګري ځان سره کړل او دغه اوښې څه کړه ړومبی وله خپې کټ کړې او بیا یې ذبحه کړه. ښه جي وَاسْكُرُوا یاد کی تاسو اِذْ جَعَلَكُمْ پا وقت چې وګرځولی تاسو الله تعالی خلفاء جان نشینان من بعد عاد نسو د هلاکت د عادیانو نه وبوأکم قرارې درکه تاسو ته فی الارض په ځمکه د حجر کې تتخذونا جوړوي تاسو من سهولها د هموار ځمکې نه قصورا محلات وتنحتونا تراش کوي تاسو الجبال غرونه بیوتا په کورونو سراب. نو دومره ماهرینو که نه چې غر به تراش کو په هغې کې به ځان له مزیداره بنګله تیاره کړه، مزیدار محل به ځان له تیار کو. نو علما ذکر کوي وایي دی ته الله تعالی په فن تعمیر کې ډېر غیر معمولی کمالات ورکړي وو. ښه جي نن هم د هغې کندراتو ته چې لړ شئ که نه نو د هغه کندرات داسې جوړ کړي دي داسې که نه چې د انسان عقل ورته حیران شي چې نن په دې جدید دور کې د دې ټکنالوژي د دې مشینانو په دې دور کې هم داسې نه کېږي لکه چې دی څنګه کړي دي. فَاسْكُرُوا یاد کی تاسو آلا اللہ نعمتون دا اللہ تعالی ولا تاسو مگر دی تاسو فی الارض پزمکہ کی مفسدین فساد کون کی. قال الملأ الذین اوی سرداران و خلقنا استضعفو نستکبرو چی تکبر کون کیو من قومه دا قوم دا صالح علیہ السلام ناب للذین خلقنا استضعفو چی کمزوری گڑل شویو لمن اغچاتا منا چی مانی راوڑ منهم دا دیناب اتعلمون آیت تصدیق کوي تاسو ان صالحا چې بشک صالح علیہ السلام مرسل پیغمبر د من ربی د جانب د رب دنا. قالوا نو ویل دی انا بشک منگا بما پاس باندې ارسلا چرا لګل شوی دا صالح علیہ السلام بی پدی باندې مومنون ایمان راوړل کیو. قال الذين نو خلقنا استكبروا چې تکبر کون کیو انا بالذی بشک من پاسو آمنتم چیمان نوڑن تاسو بی پدی سرا کافرون انکار کون کیو. نو فعقروها پس زخمی کرداوخا فعقرون ناقتا دغه اوخه زخمی کړه بیا قتل کړه. واتونا فرمانی وکړه عن امر ربهم د قبل ولد حکم در خپلنا. وقالوا ویدی یا صالح علیہ السلام ایتنا راتلو کمونگتا بما پاگی عذاب سراتا ادنا چی تیاری مونگ لارا ان کنتا کچرتی تو من المرسلین درا لے گلے شونا دا اللہ را طرفنا. علماء ذکر کئی سچلو شو دغی خلقو چی کم نرد حضرت صالح علیہ السلام چی کم اوخا وکنا اغای سکڑا اغای دخمی کلا اغای قتل کلا او بیا دا حضرت صالح علیہ السلام نے مطالبہ اکلا چی سوکا اغا عذاب راولنو. فاخذتهم الرجفة پسونی سدی لرا زلزلیہ چغی فاصبحو پسوگر دی دل دی پیدارهم پکورن اخپلو کی جاسمین پڑمخی پریوتون کی. نو فتولا پس واپس شدا صالح علیہ السلام عنهم ددینا خرج من بینهم قبل ان حلقو ددی دا حلاقت نمخ کی حضرت صالح علیہ السلام ددی آبادون روتو. وقالا اووی دی صالح علیہ السلام یا قوم ذماب لقد پتا کیک سرا ابلغتکم ما رسول و تاسو تا رسالت ربی احکامات در رب زما ونصحت لکم خیر خواهی می کړی وستاسو لپاره
ولكن لا تحبون الناصحين لیکن تاسو نه خوښوئ خیر خواهانو لرا ولوطا اولیږلی موږ لوط علیه الصلاة والسلام لرا اذکر یاد که واقعه د لوط علیه السلام اس قال کله چې ویلي لوط علیه السلام لقوم خپل قوم ته اتاتون الفاحشة آیا راتلل کوي تاسو کار د بې حیایي ته ما سبقکم چې مخکېوالی نه دی کړی بیا په دې سره من احد من العالمین یو ډلې د ټولو مخلوقاتو نه وی دغه بدکاري چې کوم نه هغه ستاسو نه علاوه بل هېچا نه ده کړې انکم بیشک تاسو لتاتون الرجال راتلل کوي نارینهو ته شهوة په شهوت سره من دون النساء ما سوا د زنانو نه بل انتم بلکې تاسو قوم یو داسې قوم مسرفون د حد نه تېروتونکي وما کان جواب قومي نو جواب د قوم د لوط علیه السلام الا مګر دا خبره قالو چې وی دی اخرجوهم اباسي دی لره من قريتكم د کلي ستاسو نه انهم بشک دی چې اناس داسې خلق دي یتطهرون چې ځان پاکوي علما ذکر کوي که نه یتطهرون ای یبالغون فی الطهارة چې ځان په پاکیزګۍ کې دی څه کوي مبالغه کوي نو پانجیناهو پس نجات ورکمم دی لوط علیه الصلاة والسلام ته واهله واهل دته الا امراته مگر بیبی د چا د حضرت لوط علیه الصلاة والسلام چې د دې نوم اهرا یا اهرتا د دې چې کوم نه دا نوم دی کانت ودا من الغابرین درستو پاتې کېدونکو نه په عذاب کې وامطرنا راورو مونږ علیهم په دې باندې مطرن باران د ګټو پنظر وګوره کیف کان څرنګه چې عاقبت المجرمین انجام د مجرمانو علماء کرام ذکر کوي مجرمین په معنی د مشرکین سره چې کوم مشرکانو د الله تعالی د ذات سره شریک جوړو د الله تعالی د احکاماتو نه د هغې نه روګرداني کوله که نه الله تعالی د دې ګټو باران مې پرې راوورو د خپل عذاب کې مې مبتلا کړل ښه وإلى مدينة ليقل من مدين تاقاهم رورد دي شعيب عليه الصلاة والسلام علماء کرام ذکر کئی مدین واقعیت کم نر د اهل مدنی ذکر کیگی نو پا مخ کی رکو کی واقعیت تا انبیاء ذکر شو پا دی رکو کی واقعیت تا انبیاء ذکر کیگی خواه خلاصه د رکو دا چې الدعوت الى کتاب الله بتذکیر ایام الله دا الله تعالی کتاب طرف ته ورته دعوت ورکول کیږي خود دې په ضمن کې د الله د انعاماتو یا دهانی ول ورکول کیږي چې الله تعالی ګوره در باندې دومره غټ غټ انعامات کړی دي د دې په بدل کې پتا سو لازم ده چې تاسو د الله وحدانیت اومنئ ښا وإلى مدينة لقلوا من مدينة أخاهم رود دي شعيب عليه الصلاة والسلام نو مدين ولا ما ذكر كي دا حضرت إبراهيم عليه الصلاة والسلام زيو خان او دق علاقة مشهورة دي مدين پدينم بندوا نو ما در تويلو چه دا إبراهيم عليه الصلاة والسلام سلور بچيو خان او بعضی مفسرین ذکر کوي چې نه اته بچیو کا نو موږ اکثر پکې موږ چې کوم مشهور دي نو هغه خو موږ وو حضرت اسماعیل دی او حضرت اسحاق دی ښا ٹھیک شو خدا دو ور سره نورم دی یو ته مدین بیوی او بل ته مدائن وی ښا مدائن اسماعیل او اسحاق ښا پوئیږئ تاسو خجی نو دا مدین چې په کومه علاقه کې آبادو کنه نو د د وجې نه دا پوره علاقه موسوم شو په اهل مدین باندې نو دی ته الله تعالی حضرت شعیب علیه السلام لیږلی چې شعیب ابن مکیل ابن یشجر ابن مدین ښا وإلى مدينة لقلوا من مدينة وإلى مدينة لقلوا من أسيدونكو دا مدينة أخاهم رود دي شعيب عليه الصلاة والسلام قال نو فرمائل دے شعیب علیہ السلام یا قوم ایدما قوم اعبد اللہ بندگیو قید دی اللہ تعالی وحید اللہ دا اللہ توحید امنی ما لکم نشتر استاذ پارا من لائن سوک معبود غیرو ما سوا دا اللہ تعالی نا قد پتا کیک سراب جاعتکم مارات للکڑی دی تاسوتا بینتن پدلائل سرا من ربکم دا جانب در ابستاسونا فعوفو الکیلا پورور کی تاسو پیمانی لرا والمیدانا وذن لرا ولا تبقصوا الناس مكموا تاسو خلقنا اشیاءهم حقوق ددی په حقوقو کې کمی ما کوي نو علما ذکر کوي د حضرت شعیب علیه السلام په قوم کې یو مرض
او هغه مرض داو کنه چې دی به په ناپ او په تول کې کمی کوکا. نو نن هم زمونږ په دې خلقو کې د ناپ او د تول دا کمی دا عام دی ښه، د ناپ او د تول دا کمی په دې خلقو کې عام دی. دا ډېر خلقو ته ډېر ګناه نه ښکارېږي ښه. ټیک شوه جي. ولا تبخسوا الناس مه کموئ تاسو د خلقونه اشیاءهم هغه حقوق د دی، ولا تفسدوا فساد مه کوئ تاسو فی الارض په ځمکه کې بعد اصلاحها رستو د اصلاح د دینا. ذالکم دا خبر خیر لکم بهتر د ستاسو دپاره ان کنتم کچرتی تاسو مؤمنین ایمان راوړونکي. ولا تقعدوا مکینئ تاسو بکل صراط په هر یوه لاره باندې توعدون چې یروي خلق لره وتصدون منې کوئ خلق لره عن سبیل الله د لارې د الله تعالی نه. من هغه چا آمنه چې ایمان یې راوړی دی به په دې وحدانیت ته الله تعالی باندې وتبعونها لټوئ تاسو عوجا اعتراضات په دې مسلمانانو باندې، اعتراضات په دې دین حق باندې ښه. واذکروا یاد کی تاسو اذ کنتم په وخت کې چې وئ تاسو قلیلا لږ فکسرکم پس الله ډیر کړی تاسو. وانظروا ګورئ کیف کان څرنګه چې عاقبت المفسدین انجام د فسادیانو. وإن كانت طائفة كچرتوي وډله منكم نتاسنا آمنوا ایمان راوړونکي بالذي فأغسو ارسلت به چې درا لېږلی شویم په دې توحید سره. وطائفة یو وډله لم یؤمنون د ایمان راوړونکي فاصبروا صبر کوئ تاسو حتی تر دې پورې يحکم الله دا چې فیصله وکړي الله تعالی بیننا په مابین زمونږ کې. وهو خیر الحاکمین او دا الله تعالی بهترین د فیصله کوونکو نه دی. نو علما ذکر کوي چې سره وان كانت طائفه آمنت طائفه منكم آمنوا بالذي بما ارسلت. نو علما کرام ذکر کوي وای سره د حضرت شعیب علیه السلام د رسالت تذکره وشوه. نو اثبات د رسالت او اثبات د توحید ذکر تمام پیغمبرانو مدعا داوه چې لا اله الا الله. نو خلاصه د سپارش ولا اله الا الله محمد رسول الله. خجی قال الملأ الذين اوی سردارانو خلقون استکبروا چې تکبر کوونکیو من قومه د قوم د شعیب علیه السلام نه لنخرجنک خامخا وباسو مونږ تعالی را یا شعیب علیه السلام والذین خلقوا آمنوا چې ایمان یې راوړی دی معکا تا سره من قریتنا د کلي زمونږ نه او لتعودن یا دا چې واپس کوي تاسو فی ملتنا په دین زمونږ کې. قال نو فرمایل دی شعیب علیه السلام اولو کنا گر کچرته مونږه کارین بد ګڼونکي دي لره قد پتا کی سرا افترینا جوړ کړي به مونږه علی الله په الله تعالی باندې کذبن دروغ ان عدنا کچر واپس وکړه مونږه فی ملتکم په دین تاسو کې بعد اذ نجانا الله منها رستو د دین چې الله نجات را کړی مونږ ته د کفر او د شرک نه چې الله تاسو د دې بت پرستی نه مونږ منع کړیو وی کچر تدی ته واپس شو کنه وی بیا بسې دا خو به زمونږ د پاره ډیره د نقصان خبرې ښه. وما يكون لنا ندی مناسب زمونږ دپاره ان نعود فی هذا چې واپس وکړو مونږ په دې دین شرکیه کې الا مگر ان شاء الله دا چې وغواړي الله تعالی ربنا رب زمونږ وسع احاطه کړی دا ربنا رب زمونږ کل شین پر یو سیز باندې علما د جهت د علمنا علی الله په الله تعالی باندې توکلنا بروسه کړی دا مونږه څه کوي لیحفظنا عن المسیر الیه د الله تعالی په ذات بروسه کړی دا چې هغه به مونږ د شرک ته د اړېدو نه بچ کوي ښه. ربنا اے رب زمونږ افتح فیصله وکړي بیننا په مابین زمونږ کې و بین قومنا په مابین د قوم زمونږ کې بالحق په حق سره وانت خیر الفاتحین او بېشکه ته بهترین د فیصله کوونکو نه. وقال الملأ الذين هم سرداران خلقو کفروا چې کافران شوي من قومه د قوم د شعیب علیه السلام نه لئن اتبعتم شعیبا کچرت تاسو تابعداري وکړه د شعیب علیه السلام انکم بشک تاسو اذن په دغه وخت کې لا خاسرون خامخا به د تاوانیانو نه ځکه څه چللی چې په دغه ناپ او په طول کې درته کوم اضافي منافع میلاویږي که نه وی د هغې منافع نه به محرومه شئ حالانکې دغه منافع نه ده دا ګوره نقصان دی ښه. ځکه علما کرام ذکر کوي وایي پردی حق الله تعالی بالکل نه معاف کوي. الله خپل حق که د الله خوښه وشي مات پرې کړي راته خو ګوره پردی حق نه دی
پردی حق چې کم دی که د اوری د دانې برابر د سره پردی حق دی کنه نو د دې به ګورې دنه الله تعالی تپوس کوي او چې تر کمې درته مالک معافي نه کړي کنه نو ګورې الله دې نه معاف کوي. دا حق په واپس کې دا حق دا داسې یو شی دی چې دا به د ځان نه لرې کوي نو د هغې نه پس په معافي کېږي. فتولى عنهم پس اعراض وکړ د دینا وقالو فرمایل دی شعیب علیہ السلام یا قوم ذما لقد پتاکیک سرا ابلغتکم ما رسول او تاسو ته رسالات ربی احکامات در رب زما ونصحت لكم خیر خویم کړي واستاسو فكيف آسا پسرنګ غم کوم جالا قوم کافرین په هلاکت کوم کافرانو باندې حضرت شعیب علیہ السلام خفوقه ځکه علما ذکر کوي پیغمبر په منزله د پلار د امت وي نو چې څنګه پلار په بچو خفکیږي دغه سي پیغمبر په خپل امت خفکیږي. وما ارسلنا مغنذر علیګره فی قريه فیوکلی کی من نبی یو پیغمبر الا مگر قدنا دی ولیومنگا اهلها وسیدون کردی بالبأساء پشدت فقر سرا والضراء او په بیمارو او په مرزونو سره. نو ربط رکو د مخک رکو سره دادی چې په مخک رکو کې واقعیات ته پیغمبرانو تفصیلا ذکر شو نو پدې رکو کې واقعیات ته انبیاء اجمالا ذکر کیږي. الا مگر اخذنا نیولیومنگا اهلها اسیدون کی دی کلی بالباسائی پا فقر سرا والضرائی پا بیمارو سرا حالات میں پی اللہ تعالی وی راوستل لعلهم یضرعون دی دا پارا چی دی عاجزیو کی ذکر علماء کرام ذکر کئی کنا چی پا انسان بندی کل حالات راشی کنا نو دل پکار دادی چی دی خپل ځان تو گوری خوا دا د خپل ځان ته وګوري چې دا زه چې کم اکړخاني کوم دا ما چې کم ځان تنظیم وم دا زه چې کم هوا کې ګرځم کنه نو زما ګوره خپل د هیڅ څیز اختیار نشته ځکه چېرته الله وغواړي کنه او زما صرف معمولي غونته کې دا وړوکې اودسمات یې راله بند که کنه نو زما اختیار کې دا نشته چې زه دا وکړم دا زما اختیار کې نشته نو چې انسان صرف د دې اختیار نشته نو نور دې اوچتیږي په څه باندې دې په دې هوا کې ګرځي په څه باندې. حاجی ثم بدلنا بیا بدل کړمږه مکان السیئاتی په ځای د مرض باندې الحسنات وسعت او فراحی او صحت حتی تر دې پوری اپوچ زیات شو دی وقالو دی قد پتا کې سلام سره سیدل دی ابانا مشرانو د مونږ ته ضرا او تکلیفنا والسراء او راحتنا فاخذناهم پسونی سمون دی لرا بغتت الناس فهم لا يشعرون او دی نه پوهیدل بنزول العذاب چې الله تعالی د طرف نه دی ته استدراجو د الله تعالی د طرف نه د عذاب دراتو یو موقع وقا ولو ان اهل القرى كچرت دیکلو اسیدون کی دیکلو آمنو ایمان راوړ په وحدانیت الله تعالی واتقوا ځان ساتلو د شرکنا لفتحنا خامخا ولو کړي وي مونږ علیم په دې باندې برکاتین د برکتونو من السماء نازلون کی د اسمان والارض یو د زمکینا چې سو راوچتیدون کی د زمکینا ولكن كذبوا لیکن تکذیب کون کیو دی فاخذناهم پسونی سمون دی لرا بما پاغی عذاب سرکانو چیو دی یکسمون عملون کون کی چه سدل بیکو د انبیاء تکذیب بیکو خوا اپا امنا یا پا امن دی اهل القرى اغوسیدون کی دیو کلی ان یاتیهم دا چرا چی دی سخابا سنا عذاب دمونگا بیاتن پو شپکی او وهم نائمون ویلی خوب کون کی او امنا یا پا امن دی اهل القرى دا مکی والا خلق ایاتیهم دا چراشدی سخباسنا عذاب دمونگا ضحن دورزی وهم یلعبون ویلی مشغول کیدون کی پخپلو کارونو کی اللہ تعالی وی کمون اغوارو کنا او مونگ پدی بند عذاب را اولیگو نو دمونگ دا عذابنا ندی د شپی خلاصی دیشی و نتی درازی خلاصی دیشی خواه نه د دې په خپل تدبیرونو خلاصې دی شي نه چې کم نر هغه په غفلت کې خلاصې دی شي د الله د عذاب نه بچ کېدل دا د انسان د بس خبره نه ده. اپا امینو آیا پا امن دی مکر اللہ د نیولو د الله تعالی نه فلا یأمنون پامن کیگی مکر اللہ دا گرفت اللہ تعالی نا الا القوم الخاسرون مگر قوم خاص قوم تاوانیان چی سرے غٹ نقصان کون کی دی بی اختیارهم الکفر چی کفر اختیار کو
اولم يهد للذین یعنی دی دایر شوی دی تواقعات دای خلقو یرسون الارض چې وارثان شوی دی د ځمکې د مکی من بعد اهلها رستو د هلاکت ته اوسېدونکو د دینا. نو ربط رکوع د مخکې رکوع سره دا دی چې په مخکې رکوع کې بیان د واقعاتو د بعضي اقوام مکذبین وشو. نو پدې کې د اقوام مکذبینو چې د خپل وعدو خلاف ورزي کوونکي وکړه د هغې قوم تذکره دلته کې کېږي. اولم یهدی یعنی دی ظاهر شوي للذین خلقو ته یرثون الارض چې وارثان شوي دي د ځمکې نه مکې من بعد اهلها رستو د هلاکت ته اوسېدونکو د دې نه. الله نشاء دا که چېرته وغواړو مونږه اصبناهم رسول به مونږ دی تبدونو بهم په سبب د ګناهونو د دوی سره ونتبعو مهر لګو علی قلوبهم پړونو د دوی باندې فهم لا يسمعون پس نه دي د اورېدونکي حق لره. تلک القرى دا حالات د اقوامو نقصو بیانو مونږ علیک پتا باندې من انبایا د خبرونو د دوی نه ولقد پتا کیک سره جاءتهم راغلو دوی څخه رسول پیغمبران د دوی بالبینات په ښکاره معجزاتو سره فما كانوا پس نو دی لیؤمنو دا چې ایمان ناړي بما په هغه شریعتونو باندې کذبو چې تکذیب کوونکي وو من قبل مکې د دې نه کذلک همدکرنګ یتبع الله مور لګولی دی الله تعالی على قلوب الكافرین پرونو د کافرانو باندې وما وجدنا ندی منتی مونږه لاکثرهم اکثر د دې نه من عهد اغا پابندی کونکي د عهد وان وجدنا منتی مونږه اکثرهم اکثر د دې نه لفاسقون ماتونکو خپل وعدو لره چې کومه وعده الله تعالی سره کړې وه او هغه وعده سوا وعده داوا چې الله تعالی به توی الست بربکم اے انسانانو ولې زه ستاسو رب نیم. نو دې ټول ورته وی قالو بلا الله تعالی ته زمونږ ربي امونږ د دې خبر اقرار کوو. ثم بعثنا بیا راولیږه مونږه من بعدهم رسل دکې پیغمبرانو نه موسی علیه الصلاة والسلام بآیاتنا په معجزو نهو سره الى فرعون ته وملئه سردارانو د قوم د ده ته فظلموا پس انکار وکړی بها په نبوت د موسی علیه الصلاة والسلام سره. فانظر وګوره کیف کان څرنګه چې عاقبت المفسدین انجام د مشرکانو. وقال موسی علیہ السلام یا فرعون اے فرعون علماء کرام ذکر کئی وی د مصر چې کم بادشاو کنا نو د هغه لقب بسو فرعون دقسی د حبشی چې کم بادشاہ بهو کنا نو هغه تبه نجاشی وی او دقسی د دې روم چې کم بادشاہ بهو کنا نو هغه تبه قیصر وی او چې کم د دې پاریس بادشاہو کنا نو هغه تبه کسرا وی. ٹھیک شو جی نو د دې مصر دی بادشاہانو ته فرعون وی. ننم چې کم نن هغه اکثر خلق وی کنه وی د مصر فراعنه دا جمع دی د فرعون. نو علماء کرام ذکر کوي وی د حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام په دې دور کې چې کم فرعون کنا نو دا د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې چې کم بادشاہ کم فرعون نو دا اغنو دا دغه نه بعد بل لاغله دی د نوم دی ولید بن مصعب یا بعضی مفسرین د نوم ذکر کوي رغمسیس الثانی ورته وی یا مصعب بن ولید یا ولید بن مصعب خجی. وقال موسی علیہ الصلوۃ والسلام یا فرعون اے فرعون انی بشکل چیم رسول پیغمبر من رب العالمین د جانب د رب د ټول مخلوقاتنا حقیق لائق دا علا اندا خبرا لا اقولو چین بوایم جعل اللہ پا اللہ تعالی باندی الا الحق مگر حق براقت پتاکیک سراب جیتکم مارا اوڑی دی تاسو تا ببینت معجزی من ربکم دا جانب در افستاسونا پارسل پس اولیگ معیما سر بنی اسرائیل لر شام تا معجزی می در تر اوڑی دی لنبی خبر دادا چی دا تا چی کم دا خدای دعوه کردی دا پریگ دا او بل خبر دادا چې د دې بنی اسرائیلو نه د کم غلامان جوړ کړي دي کنه دی پریږده چې خپل آبائی وطن چې د دی کم د شام چې هغې ته لاړ شي. ٹھیک شو جی. قال نو ویل دی فرعون ٹھیک دی
ان كنت جئتا كچرت تاراوڑی بی آیت معجزہ فاتی بحارات لو کپدی سراب ان كنت كچرت ایت من الصادقین در اختیا وینکنا نفعلقا عصاو پسوی غرد والامساق پلا فاذا هي پس ناگهان ودا ثعبان مبین علو اجدها چسوا اتیا گز اگدا وقا او علماء ذکر کئی کنا وما بین لحییه 80 ذراعا چی دی جبڑو پا ما بین کی دیرش گز پاسیلا وقا دیرش گز جی کمدن حق دی جبڑو پا ما بین کی نو علماء ذکر کئی و یو جبڑی دی فرعون دا محل تورلان دکڑا او بلے دا پاس اکڑا علماء کرام ذکر کئی فرعون چیو قتل کنا وی کچر تا دا خلی را بند اکڑا نو بزبے چپا کڑیم خوا کدی را دا خلی را بند اکڑا نو بزبا پکی نیم بیا کا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا پمینتونو شو کا پمینتونو شو یو تفسیر خو پکی لگی دی کنا وی پا دی فرعون باندی وی دا یری دلاسا پی دستون لگی دلیو کا دیاری دا لازوی دستون پی لگی دلو او حضرت موسیٰ تی چگش جوڑ لکل چرا چا اس میں تخلاص کا خواہ فالقا عصاو پسوی غض والامساق پلاب فاذا ہیا پس ناگہان ودا ثعبان مبین علو اجدہا ونضع یدہو راوی با سلاس پل فاذا ہیا پس ناگہان ودی بیضاو تکسبن للناظرین دپاردو کتن کو علماء ذکر کئی حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ چکے میں معجزی ورکڑی وی کنا نو دا خپل لاس چی بے دی دا خپل سم لاس ندے دا چی بے دی ترخت ورنن باس کنا او چی بے رو باسو نو لکا دا نور پشانتی بپڑا کی دقا ٹھیک شو جی قال الملؤ دی سرداران من قوم فرعون دا قوم دا فرعون ان هذا بشکدا لساحر یو جادوگر دے علیم دیر پواب یریدو ارادہ لری نو دے فرعون باندې خو یروا ددن خبری نکی دی خواب دنا خبری نکی دی نسکی دے فرعون دا قوم دا پا دربار کے چکم خلق ناستو کنا اغیوی ہو تا خو چتا دیر ماہر جادوگر دے خواب علماء ذکر کئی وی دا دین دا خبر معلومی گی کنا چل پا دق کی دور کی دا خلق دا سحر نزیات متاثر ہوکا لکه چې نن دور کې خلق لکه څنګه د اے آئی نه زیات متاثر دي کنه آرټیفیشل انټیلیجنس چې کوم دی کنه د دې خلق زیات متاثر دي نو دغه څه په هغه دور کې خلق د دې سحر نه زیات متاثر وکا ٹھیک شو نو دای ته هر یو شی سحر ښکاری دو خجی یریدو اراده لري ان یخرجکم دا چوبا ستا سرراب من ارضکم دزمک استاسونا پخپل سحر سرا پماذا تأمرونا پس شی مشوره را کوي تاسو ماتا علماء ذکر کوي په دې فرعون دومره یره وکنه چې د خپل ملګرو ته وی فماذا تأمرون الک څه حکم دی تاسو څه حکم دی الان کې بادشاہ دیوغه قالون اویل دی ارجح محلت ورکوا خاہورور ددتا وارسلو لیگا فی المدائن پخارونو کے حاشرینا جمع کون کی جادگر لرقاسران یا تو کا چراتلو کتا تا بکل ساحر علیم پاریو جادگر پوسرا وجاء السحرة فرعون رال جادگران دا فرعون قالون اوی دی ان لنا بشکد منگ دا پارا لأجرن حدیه بی ان کننا کچرتش منگا نحن الغالبین منگا غلبا مندر کی پا موسیٰ علیہ السلام باندی رنبے وطبی چی منگ لبسرا کے منگ خوب خامخا چی مقابلہ کو کنا نو دا مقابلی عوض بسی لکا پا دنیا کی ہر انسان چی اوکار کئی کنا نو دا مقیتا دنیاوی سغرس پروت بخوا ما سوا دا علماؤنا خوا ما سوا دا دی دیندار طبقونا دا دیندار طبقہ چی کنا دا دی مقیتا گوار اس غرز دی دی بس صرف خلق و خیر پایی خوا قالن اویل ورت دی فرعون نعم او وانکم بشکتاسو لمن المقربین خام خیبتاسو زما دا دربار دا مقربیننا نعم لکم اجر ساسو دا پارا با اجرتمی خود دین پس تاسو تبا اغوی ای پی پروٹوکولم در کم قالو نوی دی یا موسیٰ علیہ السلام اما ان تلقی آیائی تک پیش کون کے خپل معجزو لرا و اما ان نکون آیات شمونگا نحن الملقین من اغخکارا کون کو خپل سحر لرا علماء کرام ذکر کی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام ادب وکخا
ادب وکړو. او بل کار پکې دا وکنه چې د حضرت موسی علیه السلام په شان لباسي اچولیو، نو د دغه مشابهت د الله ته دومره خوښ شو، دغه مشابهت او د دغه ادب د وجنه الله تعالی دغه ساحرانو ته ایمان ور نصیب کړه، دغه مشابهت او د ادب د وجنه. نو ځکه علما ذکر کوي کنه وای موږ بخپل ظاهر د نیکانو خلقو په شان ته جوړو او ادب به د نیکانو خلقو کو، نو بیا به الله تعالی موږ د دغه نیکانو خلقو په شان ته کوي، زموږ بچي به الله د دې په شان کوي. خبره دین تر دی. قال نو فرمایل موسی علیہ السلام القوا غردوی تاسو، فلما القوا پس ارکل چه اغردول دی سحروا اعین الناس نو نظر بندی اکلا پسترگو دا خلقو بندی واسترهبوهم ویرو دی لراب وجاؤوا راتل اکلل دی بسحر عظیم پیولو جادو سرا واوحینا حکمکم الى موسی علیہ السلام تا ان القی عصاکا دا چه اغردو امساخ پلا فاذا هي پس ناگهان ودا امسا تلقفو تیرون کی ما یافکون آغا چی دی جوڑون کیو. نو علماء کرام ذکر کی تلقب ینقلب من الحق الى الباطل، چی دا خلق پا نظر کی کم شی حق کاری دکنا اغا نیست و نابود شکا، اغا لا وجود کقا. فوقع الحق پس ثابت چه حق وبطلا باطل شما سکانو چی او دی عملو لکون کی فغلبو پس مغلوب شدی انالکم دق مقام کی وانقلبو واپس شدی ساغرین زلیلاب وولقی السحرت اغردی دل داجادو گران ساجدین سدکون کی قالون اویل دی آمنا ایمان ناوڑد منگا برب العالمین پر اب دا طول مخلوقات باندین رب موسی و هارون پر عبد موسی علیہ السلام و د هارون علیہ السلام باندې. قال فرعون وی فرعون آمنتم ایمان ناړه تاسو په موسی علیہ السلام باندې قبل ان آذن لكم مکن ما د اجازتنا ان هذا بشکدا چو لمکرون یو فریب ساسو مکرتموه چې تدبیرم جوړ کړو فی المدینه په خار کې لتخرجوا دا چوبا سیتا سو من هاردین الا وسیدون کړي. فسوف تعلمون پدر د چې تاسو ته پته ولګي ما اصابکم بشیء چې کما سزا دل زدر کوم خا لو قطعنا ذر د چکټ پکم زاید یکم لا سنستاسو وارجلکم خپستاسو من خلاف عدل بدل ثم لو صلبنکم بیا پسلیکم تاسو لراجمعین طول لراب. قالون اویل دی انا بیشک منگا الى ربنا اقفل رب تربتا منقلبون واپس گردیدون کیو وما تنقبو سزا نراکے مننا منگتا الا مگر انددی خبری آمنا چیمان نورد منگا بی آیات ربنا پنشاناتو در رب زمنگا لما جاءتنا ارکل چرال منگسخا ربنا اے رب زمنگا افرع علینا نادل کی پمنگا باندے صبرن صبر وتوفنا وفات کی منگ لرا مسلمین تابداری کون کستا. نو علماء کرام ذکر کئی وی فرعون رو لگی دو او دق کی ساحرانو تے دغا سزا ورکلا وچے کلے ورط دغا سزا ورکلا کنا نو د دین پس اللہ تعالی فرعون تا دغا قوت بیا دوبارہ چالا دا سزا دا ورکولو پرے نخو دو اللہ تعالی نے استو نابود کن. دا لنڈ رکو دا جن خجی. وقال الملعوی سرداران من قوم فرعون دا قوم دا فرعون اتذر موسیٰ پریگنیت موسیٰ علیہ السلام لردق سی جوندے وقومہو قوم دا دلراب لیفسدو فی الارضی دا چی فساد بکی دی پزمک کی ویذرکا پریگنیتا لراب وآلیتکا معبود ستا لرا. قالنو ویل دی فرعون سنقتلو درد چی قتل بکمونگا ابناهم زامن ددئی ونستحی جوندئی و پریک دمونگا نساءهم اغا لون ددئی و انا بیشک مونگا فوقهم پورت لدینا قاہر غلب لرن کی پسمک قدم سر کی. قال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام لقومی اقبل قوم تا استعینو مدد حاصل کی تاسو باللہ پا اللہ تعالی سرا واسبرو صبر کوي تاسو په اغا تکلیف چې کم دی تاسو ترا رسول غواړي. ان الارض بیشک ازمکا چې دا لله د پاره د الله تعالی دا یورثها په وراثت کې ورکی دی لرا من یشاء چاته چې وغواړي الله تعالی من عبادی د خپل بندګانو نه. نو تفسیر عزیزی لیکلی دی کنه وای په دغه موقع کې هم فرعون راولګیدل وای دول الزرم شمانان چې کم به پیدا کېدل نو دی به قتلول.
12 ماشومانان د پیدایش په ټیم کې به دی قتلول. کم دی یورثها په وراثت کې ورکی دی لرا من یشاء چاته چې وغواړي الله تعالی من عبادی د خپلو بندګانو نه. والعاقبة انجام محموده د جنت چې دی للمتقین د پاره د متقیانو دی. قالوا نو ویل دی بني اسرائیلو اوزینا تکلیف را کړی شوی دی مونږ ته من قبل مخکې د راتلو ستانه ان تاتینا دا چې ته راتللو کې مونږ ته ومن بعد ما جئتنا رستو د هغې نه چې تا راتللو کړل مونږ ته. ځکه علما ذکر کوي وایي حضرت موسی علیه السلام د پیدا کېدو په ټیم کې چې د نجومي دی فرعون تیوی وی او داسې ماشوم به پیدا کیږي وی چې د هغه د وجې نه به ستا ټول سلطنت تسنس کیږي. نو علما ذکر کوي وی تقریبا 70,000 ماشومانان په دغه ټیم کې قتل کړي او 12,000 بیا قتل کړل. نو نن اسرائیل چې کوم ده تقریبا هغه تاریخي رقم هغه تاریخي رقم کو. نو مطلب دا دی کنه چې عن قریب د دیم سرکوبي کېدو والا ده. کم دی جی قال نو ویل موسی علیہ السلام عسى قریب دا ربکم چې رب ستاسو ان یهلک عدوکم دا چې هلاک کی دشمن ستاسو لرا ویستخلفکم دا چې جان نشینان جوړ کی تاسو لرا فی الارض پس مکه د مصر کې پینظر دا چې وګوري کیف تعملون چې څنګه تاسو عمل کوي فی الطاعه ام لا چې د الله تابعداري کوي او کنا فرمانی کوي. صدق الله العظیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله زمن د ټولو دا ناسته قبول کا. الله زمن گناهونه صغیره دي او کبیره دي الله ټول راته معاف کا. الله مونږ ټولو ته د قرآن پاک صحیح پوهه را نصیب کا. د قرآن مجید په ترجمه په تفسیر په الفاظو په معانیو کې زمونږ نه څه قسم له کمۍ غلطي کوتاهي راغلي الله مونږ ټولو ته د هغې معافي وکړه. الله مونږ د شریرانو د شر نه د حاسدانو د حسد نه د بنیتو د بنیتۍ نه د جادوګر د جادوانو د کوړو د منترو نه الله زمونږ حفاظت وکړه. الله مونږ د تاڼو تحصیلونو هسپتالونو اکسیډنټونو نه وساته. الله زمونږ د ټولو د دواړو جهانو حیا پردې وساته. الہ العالمین زمونږ د ټولو د حیا د تقوا د عزت د عفت او د پاک دامنۍ زندگی نصیب کا. الہ العالمین مونږ د تاڼو تحصیلونو هسپتالونو اکسیډنټونو نه وساته. الله مونږ د خرابو مرضونو د لا علاجه بیمارو نه وساته. الله مونږ د فقر د غربت د تنګدستۍ د نیستۍ د ناچارۍ د ایرس او د لالچ نه الله زمونږ د ټولو حفاظت وکړه. الله زمونږ د ټولو په زړونو کې تواضع عاجزي او انکساري پیدا کا. الله مونږ د تکبر نه د لویۍ نه د ریا نه د سمعت نه د عجب او د خودپسندۍ نه د چغلو د بهتانونو الزامونو د بد نظرونو الله زمونږ حفاظت وکړه. الہ العالمین زمونږ په زنانو په نارینو کې حیا پیدا کا. الله زمونږ بیمارانو له شفا ورکا. الله زمونږ بے اولادو له اولاد ورکا. الله زمونږ بے رشتو له رشتې ورکا. الله زمونږ بے روزګارو له د عزت روزګارونه ورکا. الله چاته د روزګار او کاروبار ورکړی دی الله په دې روزګارونو کاروبارونو کې ورته ترقی او برکت نصیب کا. الله چې د چا دشمنی دي الله روغي ولو کا. الله چې د چا بچی په ایسونو په دې چرسونو په دې نورو ګنده سيزونو کې مبتلا دي الله ته د اغې نه منې کا. الله تیرا هراس طرف ترا ولا. الہ العالمین موږ ټول ته د نیکانو خلقو او د پاکانو خلقو د خو خلقو صحبتونه نصیب کا. الله د بدانو خلقو د بدعملو د شرابیانو د جوارګرو د زنایانو او د چکم د جهان بدکار خلق ته الله د اغې د صحبتونو نه زموږ حفاظت وکا. الله زموږ د نوجوانانو زموږ د بچو د اغې حفاظت وکا. الله تعالی ته زموږ نه رضا شه. الله څومره مسلمانان قرضداري دي د ټولو قرضې د غیب نه ادا کا. الله څومره مسلمانان ضرورتمند دي الله د ټولو ضرورتونو ته معلوم دي ته په پوره کولو قادر ای. الله ټول ضرورتونه او حاجتونه ول د خپل غیب او خزانو پوره کا. الله د امت مسلمه ټولو مړو ته بخنه وکا. الله د امت مسلمه څومره مسلمانان په حالت ایمان کې د دنیا نه تللی دي الله د آخرت ټول منزلونه ورته آسان کا. الله د ټولو مسافر حفاظت وکا. الله موږ ټول ته د حرمین شریفین مقبول حاضری بیا نصیب کا. الله دې مجلس کې دا ناس ملګری یا بهر اوریدونکو چې څومره دي الله ټول خوشاله کا. الله ټول ته خیر او برکت ورکا. الله تعالی د دې د کورونو د دې د بچو د دې د اهل عیال حفاظت وکا. الله مونږ ته چې چا د دعا ویلې دي یا زموږ د ملګرو ته ویلې دي
الله د ټولو جایز دعاګانې قبول کا، الله د ټولو جایز تمناګانې پوره کا، الله د ټولو جایز ضرورتونه د خپل در نه برابر کا، الله مونږ ټول سره د احسان او د کرم معامله وکا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا رب.